السلام علیکم، زه یم فاطمه خان او نن زمونږ موضوع ډیر اهم دی. موضوع دا دی چې په سنټرل ایشیا کې چې کوم ملکونه دي د افغانستان د همیشه نه یو نریټیو دی چې هغې دا وایي چې سنټرل ایشیا کې چې کوم ملکونه دي تجارتي لحاظ سره پاکستان هغه ملکونو ته رسۍ لپاره د افغانستان د ځمکې محتاج دی. موږ به نن په هغه فیګر اینډ فیکټس سره خبره کوو چې کوم به دا ثابته کړي چې افغانستان چې کوم کوریډور دی هغه صرف یو آپشن دی، هغه محتاجي نه ده. پاکستان په هیڅ حساب سره هم د دې لارې محتاجه نه دی. پاکستان سره د دې لارې نه علاوه دوه کوریډورز داسې نور هم دي چې کوم مکمل طور باندې فعال دي او ډیر اهم دي. هغه کې د ټول نه اول د چاینا کوریډور دی او بیا بل د ایران کوریډور دی. په دې کې موږ سره د ټولو نه اهم چې کومه لار ده چې کوم کوریډور دی هغه د چاینا کوریډور دی. چاینا کوریډور په ترو باندې موږ درې اهم ممالک سره رسایي ده، هغه د تاجکستان، کرغستان او قازقستان. د چاینا په لار باندې کرغستان ته رسیدلو کې د 13 نه 15 ورځې لګي، په قازقستان ته رسیدلو کې د 17 نه 20 ورځې لګي او تاجکستان ته رسیدلو کې د 11 نه 13 ورځې لګي. دا که موږ تجارتي تور باندې کوو او که څوک زمینی سفر کول غواړي د ملکونو ته نو د هغې دپاره دا ټول سیم دي. د ایران د کوریډور په ترو باندې موږ ازبکستان ته د تاشکند په لاره او ترکمنستان ته د اشکاباد په لاره باندې رسایي حاصل ده. که موږ د دې درې واړو کوریډورز موازنه وکړو نو دې کې چې موږ دا وګورو نو د چاینا چې کوم کوریډور دی د هغې اهمیت ډیر دی، ځکه چې د چاینا په کوریډور کې موږ سره د ټولو نه اهم شهراګانې موجود دي چې کوم کې شهرهای قراقرم د ټولو نه اول راځي. د هغې نه علاوه خنجرا پاس شو، بیا د هغې نه علاوه ګوادر پورټ شو، د سی پیک چې کومه منصوبه ده دا ټول هر څه د ډیر اهمیت حامل دي. یو که صرف موږ ګوادر پورټ وګورو نو ګوادر پورټ چې کوم دی موږ د 15 ریاستونو سره آبي طور باندې ملاوهي. د هغې نه علاوه چې موږ شهرهای قراقرم ته وګورو نو دا انساني عقل په حیران پاتې شي چې دا اخر د انجینرانو څنګه جوړه کړې ده او په دې غرونو کې دا لارې څنګه ویستې دي. د هغې نه علاوه د شهرهای قراقرم چې کومه دویم شهره ده د هغې منظوري ورکړې شوې ده. موږ که داسې د ایران لارو ته وګورو نو ایران لاره باندې چې زموږ کم کاروانونه ځي نو کم از کم د هلته موږ ته دا مسله نه وي چې ګینې د سکیورټي مسله وي یا د هغوی چې کوم انفراسټرکچر دی هغه هم بهترین دی. د دې نه علاوه چې کوم د چاینا ریلوی جال دی هغه هم بهترین دی او د چاینا د انفراسټرکچر خو موږ ته ښه پته ده چې څنګه وي او د هغوی سکیورټي ځای په ځای چې کومه وي د هغې د وجې چې کوم زموږ تجارتي قافلې دي هغه محفوظ خپل منزلونو ته ورسیږي. او که په دې حساب سره موږ د دواړو سره د افغانستان چې کوم کوریډور دی هغه کمپیر کړو، د هغې موازنه وکړو نو بیا د چمن او د تورخم چې کوم لارې دي هغه هر وخت د ذاتي اختلافاتو د وجې بند وي نو د دې د وجې چې کوم قافلې وي تجارتي هغه په هفتو باندې هلته ولاړ وي. او د هغې نه علاوه چې کوم د افغانستان د حالاتو د وجې چې هغوی کوم انفراسټرکچر دی، د هغوی چې کوم روډونه دي هغه هم خراب دي، د هغوی چې کوم ریلوی جال دی هغه د 100 کیلومتر نه هم کم باندې مشتمل دی. د هغې نه علاوه هلته چې کوم طالبان ټیکس په نامه باندې افغانستان کې ټیکس اخیستلی کېږي هغه هم ډیر دی او د هغې نه علاوه چې کوم اضافي اخراجات دي او ټیکسونه دي هغه هم ډیر دي. بیا چې کوم موږ په دې کې د ټولو نه اهم ترین د سکیورټي مسله وګورو نو افغانستان کې تجارتي قافلو ته د سکیورټي مسایل ډیر درپېښ شي. تا باندې د کم طرف نه کله حمله وشي ته د ځانه نه خبر. پاکستان جغرافي لحاظ سره چې موږ وګورو نو یو داسې اهم خطه ده چې دا زمینی طور باندې، آبي طور باندې، هوایي طور باندې په ډیرو ملکونو سره منسلک ده او د دې ډیرو ملکونو ته رسایي حاصل ده. که موږ د فیکټس اینډ فیګرز ته وګورو او موږ د دې ټول هر څه خلاصه وکړو نو دا ثابته کیږي چې موږ په یو اړخ له هم د افغانستان د لارې یا د هغوی د ځمکې محتاج نه یو. پاکستان جغرافي لحاظ سره خپل یو اهمیت لري او دا خطه د خدای د طرفه موږ له یو نعمت دی او په راتلونکي وخت کې به د دې اهمیت نور هم ډیریږي. مننه.